بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه ستاسو د ټولو د میډیا د ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې د جرګې د امن د پیغام تاسو ولس ته رسول غواړئ، قوم ته رسول غواړئ. الله پاک دې تاسو له دې بدلې په دنیا او آخرت کې درکړي. آمین. زه به صرف دومره ګزارش وکړم چې دا کومې زموږ په دې معاشره کې چې دا کومې جنګ جګړې دي او دا نن کومه په جرګه باندې یا د 2 مشرانو په راتګ باندې هلته هغه مسله حل کېږي. نو فرض که زموږ د مشرانو لږ شانتې غفلت خدا نه خواسته کار واخیستو، نو بیا به دا چې کومه خبره نن په خبرو باندې ختمېږي دا به بیا سبا په مړو باندې نه ختمېږي. بالکل جی. دا بیا غټې غټې دښمنۍ شي او الله پاک دې دا قوم د دښمنۍ نه وساتي. جی جی بالکل. دوی کې اوسېدل او دوی ملګري خپل منځ کې رشته دار مو بیا د دوی منځ کې څه خانداني خبرې راللې، نو هغه خانداني خبرو باندې یوسف شاه نومې یو هلک دی چې هغه اکسیډنټ کړی ملای ماته د هسپتال کې د خپله باندې نه دی حاضر شوی، ورونه او نور خاندان ولې راغلي وو. هغوی هلته بیا د دې ناصر قتل وکړو، یو صحرا کې غورځولی وو. الله پاک دې د ناصر مرحوم مغفرت نصیب کړي. بیا موږ سره د دغه ملګرو انتهایي تعاون دا وکړو چې دا په قطر کې او موږ ورسره په موبایل باندې خبرې وکړلې او زموږ سره واک اختیار یې راکړو. موږ له ضمانت راولې وو، 100 لکه روپۍ ضمانت یې را سره جمع کړو او دا دلته چې کوم فریقین وو هغوی را سره ضمانت جمع کړو. بیا په هغې کې د جرګې په دې لږه د الګ نوعیت والا جرګه دا وه چې په دې کې جرګې دې ته نه دي کتلي چې د قتل وشو او لکه دا کوشش وکړو چې امن څنګه راشي. لکه دې کې دا بعضې ملګري وو دا د یوې دروازې دنده وو، د یو سکه د تره زامن وو، هغه د یو کوڅې نه درن وو، یو تره په بل تره باندې دعوه کړې وه. نو الله پاک معامله خیر له وروستله او هغوی الله پاک اخیری پوښتنه مې جی دا ده چونکې زموږ په معاشره کې مشران په جرګو کې ډېر دي خو ځینې پکې سیلف انټرسټ یعنی ذاتي مفاد لټوي، لکه ځکه خپله ورال خبرو کوم تاسو به مایند کوئ نه. نو هغه مشرانو ته څه پیغام لرئ چې موږ دا کار بغیر د لالچ د امن د پاره وکړو؟ په دې باندې راته آخري لږ شانته پیغام راکړي. قرآن کې الله پاک فرمایي فإن خفتم شقاق بينهما فابغضوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. خو چېرته د ښځې او د خاوند خپل منځ کې جنګ راشي او یو جرګمار دا د ښځې د طرفه یو د خاوند د طرفه او دوی د الله د رضا دپاره لګیایي، نو الله پاک فرمایي چې زما امداد ورسره شامل حل شي. کله چې جرګمار د دې دپاره لګیایي چې مقصود یې د الله رضا او د انسانیت روغوالی، بیا ورسره د الله پاک امداد شامل حل شي او هغه جرګه بیا خیر او عافیت سره سرته رسي. او هغه مشران چې کوم پکې خپل ذاتي حیثیت یا لکه داسې کوي په جرګه کې زموږ رسمي بعضې جرګو کې داسې کېږي چې نیم جرګمار د یو فریق نه نیم جرګمار د بل فریق نه. الحمدلله زموږ د جرګې چې دا کوم ټیم دی نو دې کې چې کوم ملګري راشي دې کې دا بعضې ملګري دي چې دا د پنډۍ نه راغلي دي، دوی خو عموما خلک خو په پنډۍ کې پاتې کېږي. صاحب شاه دي اجي صاحب دی او د دوی سره نور ملګري وو، هغوی چې دلته څنګه کېناستل نو زموږ سره ځکه زموږ نوعیت لږ بدل دی چې موږ د جرګې په شروع کې دا ټول ملګري کلمه تېره کړي او بیا په طلاق باندې دا خبره کوي چې ګوره موږ مقصود د الله رضا ګرځو. نو که کوم یو کس پکې داسې نو هغه بیا دویم میټینګ له په خپله باندې نه راځي. جی الله پاک دې ټولو دغه رنګ اخلاص نصیب. ډېره مننه جی. په اخره کې زموږ د کتونکو ته یو د خپل اړخ نه ماشاءالله تاسو بیان هم ډېر وکړو، یو خپل پیغام یا یو میسج ورله ورکړئ. جی زما د ټولو کشرانو په خدمت کې چې څونه نوجوانان نسل دي نو د هغوی په خدمت کې مې دا گزارش دی چې هغوی د کتاب سره کار وساتي، د موبایل نه د دې دجال نه د دې نه خپل ځان وساتي. اخلاقي چې کوم زموږ کلچر یا زموږ روایات دي د دې نه بار ونوځي. او د مشرانو خدمت کې مې دا درخواست دی چې خپلو بچو هم کتاب په لاس کې ورکوي، خپل بچو ته هم دا درس ورکوي چې بچی خیر دی ګوچار دی یوه خبره سیوا وکړله هغه خبره مایند کومه خبره دا په سینخلي نه خیر دی، بچی د چا سره جنګ مه کوه. او که چا دله یو څپېړه درکړله کو مشر دله څپېړه درکړله تربیت په لحاظ ته به یې درکړي، کو کشر دله درکړله نو لیونی به او د لیونو په څپېړو باندې څوک جنګونه نه کوي. ډېره مننه. جزاک الله جی.